يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. صدقت يا رب العالمين. دی آیات مبارکه کې الله رب العزت فرمای که چرته خوښه د الله تعالی وي لجعلهم امه واحده ګرځولې به وي دي لره یو امت دی خلکو لره به یو امت ګرځولې متفق علی التوحید چې دا به ټول د توحید په عقیده باندې یعنی د الله د وحدانیت منلو والا به ټول. الله یې توفیق راکړي، الله دې استقامت را نصیب کړي. نو وای که د الله خوښه وي نو ټول به دغه شان ګرځولې وي طوعا و جبرا، که چېرته د دې خوښه وي هم او که ناخوښه وي هم. که د چا خوښه وه هم به په زوره مسلمان کړی وي او که د چا ناخوښه وه هم به په زوره مسلمان کړی وي. یو به په خوښه خپله مسلمان شي، یو به په زوره مسلمان کړی. خو که د الله خوښه وي، خو الله نه، الله هر بنده خپل اختیار ته پرېښی، هر بنده له اختیار ورکړی دی. ولو شاء الله لجعلهم امه واحده، که چېرې خوښه د الله تعالی وي نو ګرځولې به وي دي لره یوه ډله یو امت. نو متفق علی التوحید. ولکن یدخل، لیکن داخلوي الله رب العزت من یشاء چا لره چې وغواړي فی رحمتی په خپل رحمت کې، فی جنتی په خپل جنت کې. الله رب العزت چې وغواړي چا لره نو په خپل رحمت کې داخل کی، اسلام ورته ور نصیب کی. لکه موتا تیرا نصیب کړی دی الحمدلله. الله رب العزت ورته په اسلام باندې تګ آسان کی، الله دې راته آسان کی. الله رب العزت په استقامت ور نصیب کی. دا ټول د الله رحمت دی کنه، الله دې را نصیب کی. او دک شان الله رب العزت ته خپل جنت ور نصیب کی، الله دې را نصیب کی. نو دغه الله رب العزت فرمای ولکن، لیکن الله رب العزت یدخل داخلوي من یشاء چا لره چې وغواړي په رحمته په رحمت خپل کې. والظالمون او ظالمان ما لهم نه به وي دي لره من ولي څوک دوست ولا نصير او نه څوک مددګار. ولو شاء الله که چېرې خوښه د الله تعالی وي لجعلهم نو هامها ګرځولې به وي دوی لره، لجعلهم نو ګرځولې به وي دوی لره امه واحده یوه ډله. ولکن یدخلو، لیکن داخلوي الله رب العزت من یشاء چا لره چې وغواړي فی رحمته په رحمت خپل کې. والظالمون او ظالمان ما لهم نبوي دي ظالمانو د پاره من ولی څوک دوست ولا نصير او نسوک مددگار. ام اتخذوا آیا دی نسلی دی من دونه علاوه د الله تعالی نه اولیاء دوستان، آیا دی نسلی دی په مقابله د الله رب العزت کې اعلان دی د الله نه اولیاء دوستانو لره. فالله بس یقینا الله رب العزت هو الولی، دغه الله تعالی امدادی دی، دغه الله تعالی متصرف دی. وهو یحیی الموت، او دغه الله تعالی ژوندي کوي مړو لره. نو خبره دا ده چې الله رب العزت فرمایي وي دي د الله نه ما سوا بل څوک ځان له ملګري جوړ کړي دي. حالان کې مینا محبت او ملګرتیا حقیقي دا د چا سره پکار ده؟ د الله رب العزت سره پکار ده. الله دې را نصیب کړي. اوس دغه لا هم په دغه لار به ورسي خدای او رسول ته. نو هغې دپاره بیا لارې دي، هغه به ته خپلې د هغې په ذریعې سره به دغه د الله رب العزت دوست او ولی جوړیږي. الله یې توفیق راکړي. او بله لار ده که هغه چېرته ته خپلې نو بیا به د شیطان ملګري جوړیږي. او د شیطان د ملګري جوړېدل دا یعنی نفسانی خواهشات دغه طرف ته وي، نو سړی په تیزی دغه طرف ته وي. او د الله رب العزت دوست جوړېدل، ملګري جوړېدل، نو دا خلکو ته لږه ګرانه لار ښکاري. خلکو ته ویې لکه تم نیکي کوه، ورته دا پلانکي کار کوه. چا کړی دی؟ نو پیر سبق بابا جي صاحب مثال په طور کړی، مو پیر صاحب کړی دی، هلکه دغه کړی داسې ورته پلانکي صاحب یې کوي. واه خو بزرګان دي.
نو بزرګان خو د اسمان نه دي راکوز شوي. دا زمونږ عقیده ده چې پیغمبران چې دي د ګناه نه پاک دي، پیدایشي پاک دي، او د صحابو ته الله رب العزت معافي کړې ده، د سرټیفیکیټ یې ورته د بخښنې ورکړی. نور بنده دی د ده نه به خطا هم کېږي که هر څونه بزرګ وي، او د ده نه به چې دی نیک اعمال هم کېږي، خو نیک اعمال یې په منزله د ګناهونو زیات دي. نو د دې وجې دا تم کولی شي دغه دا څومره هم چې لوی بزرګان دي دا په مستحباتو الله ته رسېدلي. مستحب به ته کې نو تعالی به الله رب العزت توفیق د سنتو درکوي، سنت به کې نو الله به توفیق د واجباتو درکوي، واجبات به ادا کې نو الله به توفیق د فرایضو درکوي. د شکی سیزون نه به ځان ساتي چې حرام او حرمت والو دغه په منځ کې ګډوډ وي، هغې نه به ځان ساتي نو خدای به یې د مکروهاتو نه بچ ساتي، د مکروهاتو نه به ځان بچ ساتي نو خدای به یې د حرامو نه بچ ساتي. الله هم دې بچ کړي. خبره داسې ده. بیا د دې لپاره خپل مثال په طور شعبې دي، هغه هره شعبه کې څوک وردن نشي څه ناسم نو سړی د الله رب العزت سره د تعلق جوړېږي. دغه د صحبت دغه ناسته دغه ناسته کول چې دی دغه صحبت دا ډېر لوی اثر لري. په صحبت په مجلس د عالمانو به سره زر شي کوي خاورې یا سلوټه د صحرا رحمان بابا وایي. خوشحال بابا وایي د خوشحال سره که کینی یو څو کاله دا د غره خټک به واړه شاعران شي. د صحبت خپل اثر. استاد محترم مولانا سجاد الحجابي صاحب وایي غالبا یو کتاب چرته دی هغې کې لیکلي مولانا رشید احمد گنگوهی رحمه الله دا د علوم دیوبند مفتی اعظم و لوی شخصیت و مخکینی اکابرینو کې سر علماء کرام لوی سره هغه چرته کې ناستو نو یو کس اودس چرندامو که هغه ته وایي ته راشه، هغه چې اودس چرندامو ته راشه، هغه چې کله راغی وایي ته څه عمل کې؟ نو هغه ورته چې زه خو هېڅ زمیندار سړی یم بس مونځ اودس کوم پابندۍ سره نور مې څه عمل نشته. نه وایي څه عمل دی خو داسې شته چې ستا د اودس اوبه چې دي دې کې ناشنا نورانیت دی او ډایرکټ چې دی د الله رب العزت طرف ته ځي. ناشنا نورانیت دی ستا د بدن نه چې کوم اوبه جدا کېږي، ناشنا نورانیت دی پکې. هغه ورته صاحب زما خو داسې عمل نشته، البته یو عمل داسې راته ښکاري زما ژوند د هغې سره تېرېږي خو ما ته خپله خو زه ډېر اهمیت نه ورکوم. وایي څه شی دی؟ وایي زمونږ کلي ته شاه احمد سعید رحمه الله شهید رحمه الله شاه اسماعیل صاحب دي چې کومه قافله وغیره هغې راغلي او زموږ په علاقه باندې جهاد نو چې کله هغې زمونږ کلي ته راغلي ټول خلک بار راوتي چې د هغې قافله راغلې ده. زه د خلکو د خپو په منځ کې کشر هلکم راووتم او زه ورته مخامخ ودرېدم نو یو 10 منټه ولاړم خو زه ورته ولاړم اوسه پورې د هغې چهره زما نه روکېږي، اوسه پورې هغه زما مخې ته د هغې ښایست ته چې زه ګورم نورانیت ته هغه زما مخې ته نور زما څه عمل نشته. نو رشید احمد گنگوهی رحمه الله چې د پاک و هند مفتی اعظم هغه ورله وایي دا د هغه 10 منټو د صحبت اثر دی، دا د هغه 10 منټو د صحبت اثر دی چې نن ستا په د اودس کې ناشنا نورانیت دی د 10 منټو د صحبت. ځکه شیخ سعدي رحمه الله وایي صحبتي صالح ترا صالح کند صحبتي طالح ترا طالح کند. د خرابو خلکو چې صحبت کې ته به پویم نه بېشعوري ته وربچې دی هغه چې ګناه کوي ته به ورسره شریک ته به پوه نه او ته به په ګناه کې شامل که هغه بد سړي ته ښه وایي ته به پوه نه ته به هم ورته ښه وایي، که هغه چې دی سم سړي ته خراب وایي ته به پوه نه ته به هم ورسره هغې ته خراب وایي. نو د صحبت ته خرابو به د خراب جوړ کړي او صحبت د نیکانو به د نیک جوړ کړي. د دې وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المرء مع من احبه، انسان به د هغه چا سره وي په آخرت کې چې د چا سره مینه محبت ساتي. نو خبره داسې ده الله ځکه وایي چې دې نیسلي د الله نه ما سوا نور دوستان. نو فالله بس یقینا الله رب العزت هو الولی، دغه الله تعالی امدادي دی متصرف دی. نو صحبت د نیکانو سر پکار دی، الله دې توفیق راکړي. وهو یحیی الموتى او دغه الله تعالی چې را ژوندي کوي مړو لره، وهو علی کل شیء قدیر او دغه الله تعالی په هر څه باندې قدرت والا دی. شاه شفیع تنویر رحمه الله د پارسی یو شعر دی یک زمانه صحبتی با اولیا
بهتر است د سال طاعت بیریا وی که چرته دغه شاعر وی یو زمانه چې صحبت وکړي د نیکانو سره دا د 100 کالو د بیریا عبادت نه غوره دي شیخ زکریا رحمه الله په ذیل اعمال کې لیکلي د 100 کالو د بیریا عبادت نه غوره دي نو هغه وی که دا چرته ما ویلې وي نو ما به 100 نه یادو ما به د 0 نه پاخوا یاد کړو چې دا غینم دا غوره دي نو لږ صحبت د نیکانو سره پکار دی الله توفیق راکړي لاوی و مختلفتم و هغه چې تاسو اختلاف کوي پیه په دې دین کې یا فيه په دې اشیاء کې من شین د سيزونو نه تاسو په دې کې د سيزونو نه اختلاف کوي نو فحکمه حکم د دې الی الله د دې حکم دا څه مفوض دی الله ته سپارلی شوی دی الله ته تاسو چې په کوم شي کې اختلاف دی نو د دې حکم چا سره دی الله رب العزت سره دی فیصله چا سره ده د الله رب العزت سره ذالکم الله دغه الله رب العزت ربي چې رب زما دی علیه په دغه الله تعالی باندې توکل کوم زه و الیه انیب و دغه الله رب العزت طرف ته زما رجوع ده دغه الله طرف ته زما واپسی ده نو زمونږ هم ټول واپسی ده الله رب العزت د توبې توفیق راکړي ولو شاء الله کچره خوخه د الله تعالی وی لجعلهم نو ګرځولې به ویدیو لرا امه واحده یوډلا ولکن يدخلوا لیکن داخلوي الله رب العزت من یشاء چالر چوغاړي په رحمتي بخپل رحمت کې والظالمون ظالمان ما لهم نبوي دیو لرا من ولي سوق دوس ولا نصير او نسوق مددگار ام اتخذوا دین سلیدی من دونه ما سوا د الله تعالی نه اولیاء دوستان لرا آیا دینی سی ما سوا د الله تعالی نه دوستانو لرا فالله بس یقینا الله رب العزت هو الولی دغه الله تعالی امدادی دی متصرف دی او هو دغه الله تعالی یحیی ژوند کوي الموت مړو لرا نو د مرګ نه پس په سوګرا ژوند کول کوي الله رب العزت او دا ژوند چې دی په دې کې چې کوم مړي دي نو هغه کافران دي او دا مسلمانانو ژوند کړي دي پس سره په کلمه د لا اله الا الله سره دای ژوند کړي دي په عقیده د توحید سره او هو دغه الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر څه باندې قدرت والا دی و مختلفتم هغه چې تاسو اختلاف کوي په دغه کې من شین د سيزوننا فحکمون حکم د دې مؤید فحکمون بس حکم د دې الی الله چاته دی الله رب العزت ته دی ذالکم الله دغه الله رب العزت ربي رب زما دی علی په دغه الله تعالی باندې توکل زما و الیه انیب او دغه الله رب العزت ته زو رجوع کوون کې میا دغه الله ته زما واپسی دا رجوع ده